تفهیم صاحب دا وګوره موټروی چې دی نو مکمل جام شوي ده. دا اوس د جهانګیري چې کوم روډ د صوابه انټرچینج نه والي تر جهانګیري پوله پورې چې دی نو دا روډ چې دی نو مکمل بلاک دی، ګاډي پې ولاړ دي، ټریفک مکمل جام دی. نو برای مهرباني چې کوم خلک سفر کوي نو ګوریزو کې دا لار مه استعمالوي، ځکه لار چې دی نو مکمل بنده ده، مکمل جام ده. نو دې لارې نه ګوریزو کې چې په دې لار باندې بالکل مه راځئ، ځکه دا تاسو کتی شئ تر انبار انټرچینج چې کوم دی د هغې نه دا ګاډي را شروع شوي دي او دا جهانګیري پورې دا روډ چې دی نو مکمل بلاک دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم. ګرانو کتونکو، نن د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمین عمران خان د رهایۍ دپاره په ټول ملک کې احتجاج شروع دی. زه به خبره کوم د نوخار کې کوم کارکنان را جمع شوي، تاسو سره مونږ وختي د رشکای انټرچینج فوټیج هغه شیر کړي دي او د خیبر پښتونخوا دا کارکنان د مردان نه، صوابۍ نه، نوخار نه، دا د انبار انټرچینج صوابۍ دې ته رسېدلي. دې ټایم کې زه چې تاسو سره خبرې کوم نو رشکای انټرچینج دېخوا جي ټي روډه پورې جهانګیري پورې دا لاینونه ولاړ دي. زما هلته موجود چې کوم زموږ ملګري دي هغوی سره زموږ خبرې وشي او د دې تصدیق یې وکړو چې تر اوسه پورې روډ بلاک دی. مختلف اطلاعات موږ ته چې را رسېدلي د روډ کولاوېدو حوالې سره به هر حال چې کوم په موقع موجود زموږ ملګري دي نو دا تصدیق یې وکړو چې جي ټي روډ د جهانګیري طرف نه چې کوم موټروی ته ختلی دی انبار انټرچینج ته هغه هم بلاک دی او موټروی هم بلاکه ده. دغسې په پېښور کې هم خلک راوتي دي او انټرچینج بلاک دی. په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته او دغه احتجاج په مزه ډي چوک ته را روان دی. د احتجاج صورتحال به دې نه پس جوړیږي او احتجاج کومه مرحله کې دی دا راتلونکی وخت به ثابتوي. به هر حال د اسلام آباد چې کوم احتجاج شوی دی پکې ځای په ځای تشدد هم شوی دی. د هغې ویډیوز هم په مختلف چینل سوشل میډیا پلیټفارم په دې باندې چلیدلی دي. مختلف قسمه قیاساریانې کېږي د چیرمین بانی چیرمین عمران خان د سترګې حوالې سره، د هغې چې کوم د انساني حقوقو حوالې سره خبره کېږي. دې ټایم کې د تېرې شپې نه زه ګورم چې په ټول ملک کې د کومه بیانیه چې د هغې ته تقویت میلاویږي. د سپریم کورټ کې راپورټ جمع کېدو نه پس کم کارکن چې سوړ شوی و ناست و او هغه احتجاج کې د دوی کمی راغلی و نو پرونه راسي دا کلیر خبره ده چې په ټول ملک کې د احتجاج صورتحال نوعیت هغه هم بدل شو. دې کې مونږ وکتل تېره شپه تاسو چې کوم ډېر سخت سیاسي چې کوم مخالفین دي نو هغه هم پی ټي آی ته رانږدې شو. مطلب مولانا فضل الرحمن صاحب د جمعیت علماء اسلام سربراہ چې دا دواړه اور او اوبه تصور کېدل، یخ او ګرم. او پرون مونږ وکتل چې په دې کې باقاعده دې حوالې سره اجلاسونه شوي دي او دا احتجاج راتلونکي وخت کې د دې دایره هم نوره هم وسیع کېدی شي او دې ته نور سیاسي جماعتونه هم رادنګلی شي. د بانی چیرمین عمران خان د سترګې حوالې سره چې کم حکومتي طرف نه چې مګویا کېدی چې هیڅ فرق نشته. سپریم کورټ کې د راپورټ جمع کېدو نه پس هغه بیانیه هغه هم یو طرف ته شوه، دفن شوه او دې ټایم کې د مختلف سیاسي مخالفین چې کم د پاکستان تحریک انصاف دي د هغوی طرف نه سخت رد عمل را روان دی. دا رد عمل د دی سیاسي قوت کې هم اضافه کوي او د دوی بیانیې ته هم تقویت ورکوي. کوم خلک چې د پاکستان تحریک انصاف تېر شپږ اووه کاله مخکې د دوی خلاف تحریک چلولو باندې ولاړو او د دوی خلاف جلسې جلوسونه کول هغه نن د دوی کیمپ ته را داخل شول. نن چې کوم احتجاج په ټول ملک کې شوی دی، لاهور، اسلام آباد، پېښور او نور شمالي او جنوبي اضلاعو طرف ته، نو دې کې مونږ وکتل زیات تر نوجوان هغه هم شامل شوی دی. مونږ په لار را روانو نو په دې باندې خبرې کېدې د بنګلادیش چې کوم انتخاب دی او هغه انتخاب کې د نوجوانانو ووټ اچولو کومه ریشو ده او د بنګلادیش چې کومه پله ده سیاسي چې کومه نقشه ده هغې کې تبدیلی نه پس دلته کې د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ مونږ په دې خبره وکړه چې دا کیشکولو کې هم لګیا دي او دغې ته پوکیوالو ته هم لګیا دي. دلته کې زمونږ چې کوم پاکستان کې نوجوانان دي نو هغوی ته داسې به ووایو پښتو کې چې پیغور ورکولو هغه سلسله هم شروع ده. نو دغه وجه ده چې نوجوان نن ډېر زیات سرګرم و. مونږ لاهور نه چې کوم مونږ سره ویډیو شیر شول، مختلف چې کوم نور اضلاع دي، مقامات دي، هغې کې د ټولو نه زیات نوجوان راغلی دی. نننی شپه احتجاج دا اهم هم دی او
دا دې باره کې ویل کېږي دا چې که دا احتجاج مطالبه د دې ومنلی شوه هسپتال ته د دې مشر لاړو لا بنیګاله ته شفت شو نو دې احتجاج کې کمی هم راتلی شي او دویمه بیانیه دا ده چې که دا د دې مطالباتو کې تاخیر کېږي نو لرې نه ده چې د پاکستان تحریک انصاف ته د نورو سیاسي جماعتونو لیډرشپ د کیمپ ته به راداخلیږي او دا سیاسي نقشه دا سیاسي احتجاج دا به یو بل شکل اختیاروي مونږ کتلي دي ډېر خلک دا وایي چې دا خو ناممکنه ده دا ممکنه ده په دې پاکستان کې څه وخت مخکې د پرویز مشرف چې کومه مارشل الله وه چا ذهن ګمان کې نه راتله وهم ګمان کې نه راتلل چې نقشه به داسې بدلیږي هغې نه پس نقشه بدله شوه بیا د هغې نه پس هم د هغې نه مخکې چې کوم واقعات داسې شوي دي حکومتونه راغلي دي تللي دي او سیاسي نقشې بدلې شوي دي غټ غټ آمریتونه تللي دي نو دا نقشه هم څه ټایم بدلېدی شي او د دې سره د ټیکنیکل طریقې سره په دې سره نبرد آزما کېدو کې دا به زموږ د حکومتي اسټیبلیشمنټ ورسره چې زموږ نور څومره اسټیبلیشمنټ دی د دې امتحان دی چې راتلونکي وخت له دی تحریک انصاف نور مزید تر مضبوط کولو کار باندې کار کوي که نه دا قصه هم دلته تمامول غواړي او مطالبات یې مني نو دا به راتلونکو څو ګنټو کې سبا پورې د دې اندازه کېږي که د دې لیډرشپ خلاصېږي نو داسې به ویلی کېږي چې احتجاج هم یو طرف ته شو اوس به نوی سفر شروع کېږي او که بیانیه اومقه شان وي احتجاج سلسله جاري وي او دې ته د نورو سیاسي جماعتونو لیډرشپ لکه مونږ چې ګورو د عوامي نیشنل پارټۍ داسې ډېر مشران دي چې هغوی د طرف نه په دې باندې بیانونه راغل او دا تقاضا د انساني حقوقو هم او د روادارۍ هم چې هر څومره سیاسي اختلاف د یو دوه ګوندونو ترمنځ وي د یو کور کې وي خو چې بار نه پې دشمن حمله آور کېږي او داسې مسلې راشي چې مشترکه مفاداتو ته نقصانات نو بیا دا ټول رایوځای کېږي او دې کې بعید نه ده چې دا به نه رایوځای کېږي دې کې هم شک نشته دا صورتحال که داسې وي نو دا هم بعید نه ده چې دا کم په حکومت کې ناست دا هم ټول په احتجاج کې شامل شي چې مشترکه مفاداتو ته نقصان شي نو دغه معلوماتو دې ټایم کې روډ بلاک دی موټر وی انټرچینج هغه هم بلاک دي او کم ځای کې چې موټر وی بیا کولاویږي نو داسې لګي چې دا بلاکیج او د ټریفک چې کم فلو دا بهاو دی د ټریفک تعطل دی نو ټول ټریفک د تیرو شپږو اتو ګنټو نه چې کوم ګاډي ولاړ دي دا چې په یو ټایم په دې موټر ویم روان شي نو هغه به هم بلاک یو داسې لګي چې دا بلاکیج دا تعطل دا ودرېدل او دا سلووالی دا به هم داسې ثابتوي چې جي روډ بلاک دی نو ساره پورې به دا سلسله شروع وي بیا به نور انفارمیشن سبا تاسو سره موږ شیر کوو اجازت غواړو د الله په امان